حامدا ومصليا ومسلما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. زمان ایمان زما جذبه تطوفات نشوا، زمان ایمان زما جذبه تطوفات نشوا، زړه مې ټک پچاو سینه د تطوفات نشوا، او په خپل کلتور ورته ځان بد ښکاري ځان بدلوي، په خپل کلتور ورته ځان بد ښکاري ځان بدلوي. پښتون بدرنګ شو پښتانه د تطوفات نشوا. د غونډې راغلي ستره مشره دلر او دلر راغلو مېلمنو او زما قدرمنو طالبانو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مېلمنو، نن ماته په دې غونډه کې چې په کومه موضوع د خبرو کولو موقع راکړې شوې ده، د هغې د سر ټکی دی د نن زمانې ټاکلې شوې فتنې او زموږ ذمه داریانې. قدرمنو مېلمنو، خو نن موږ چاپېره نظر واچوو، نو د دین دښمنانو د مسلمانانو په زړونو پنجې پخې کړي او خپل ټول صلاحیتونه یې دې طرف ته متوجه کړي دي چې د مسلمانانو د زړونو نه ایمان راوباسي او د اغیارو په لارې روان کړي، او د دوی دې ناپاک قدم اخیستلو طرف ته د مدینې جانان د نن نه څوارلس سوه کاله مخکې موږ ته خبر راکړی دی چې داسې زمانه راتلونکې ده چې کافران به ستاسو خلاف یو بل داسې راغلي لکه څرنګه چې روټۍ خوړونکي یو بل روټۍ ته راغلي. نو د مسلمان د زړه نه ایمان وباسل او د اغیارو په لاره بوتل، دا به دوی د هغې فتنو په ذریعې سره کوي، د کومو فتنو خبر چې د مدینې جانان د نن نه څوارلس سوه کاله مخکې موږ ته راکړی دی. قدرمنو مېلمنو، دا یو ویشتمه صدي ده چې ډکه د فتنو نه ده، او د نن زمانې فتنې د مخکې زمانې د فتنو نه ډېرې سر ورسوونکي دي. یوه فتنه لا ختمه شوې نه وي چې بلې فتنې سر اوچت کړی وي. ښکارېږي داسې چې دنیا نن د فتنو کور ګرځېدلی دی. دې وجې نه پیغمبر علیه السلام مخکې نه موږ ته دا خبر راکړی دی، یأتي علی الناس زمان، په خلکو باندې داسې زمانه راتلونکې ده لم یبق من الدنیا الا بلاء وفتنه، چې په دنیا کې به صرف فتنې باقي پاتې شي. دې وجې نه پیغمبر علیه السلام مخکې نه موږ ته دا حکم کړی دی، بادروا بالاعمال فتنا کقطع الليل المظلم. اے مسلمانانو، د تورې شپې د تیارو په شان فتنو پرېدونه مخکې عملونو کې وړاندېوالی وکړئ. یصبح الرجل مؤمنا ویمسي کافرا، ځکه داسې زمانه راتلونکې ده چې سحر به یو سړی مسلمان وي او ماښام به کافر وي، او یمسي مؤمنا ویصبح کافرا، یا ماښام به مسلمان وي او سحر به کافر وي. یبیع دینه بعرض من الدنیا، خپل دین به په معمولي شان دنیا باندې خرڅوي. د پیغمبر علیه السلام په دې مبارکو خبرو باندې سوچ کولو سره دا خبره د لمر په شان روښانه ښکارېږي چې نن موږ وینو چې هر اړخ ته د فتنو دریابونه په شور او مستۍ سره چپې وهي، په هر شي کې هر ځای هر کار هر بازار هر پار هر بل لنډه دا چې دنیا په هر ګوټ کې فتنې خورېدي. انسان ښي اړخ ته فتنه، ګس اړخ ته فتنه، انسان مخې ته فتنه، انسان په شا فتنه، تر دې چې فتنو انسان په خپل حقیقت کې اخیستی. قدرمنو مېلمنو، زه ستاسو وړاندې یو څه لویې فتنې ښودل غواړم چې په هغې کې په ټولو کې لویه فتنه هغه د موبایل او میډیا ده. برابر ده خو هغه سوشل میډیا ده، الکترونیک میډیا ده یا پرنټ میډیا ده. نن هر سړی خو کشر دی او مشر، هلک دی او کوچنی، سړی دی یا ښځه، هر وخت چې څوک غواړي کتلی او لیدلی شي. او دې فتنې د هر په عقلو باندې داسې پردې غورې کړي چې څوک یې استعمالوي هغه ته په ولس کې هوښیار او پوهه ویلی شي، او څوک چې د ځان ساتي هغه ته ساده او ناپوهه ویلی شي. قدرمنو مېلمنو، دغرنګې بله فتنه هغه د عوامو په زړونو کې د علماو نفرت پیدا کول دي، او په دې هغوی خپل ټول محنتونه او کوششونه ترلاسه کوي چې د عوامو په زړونو کې د علماو نفرت پیدا کړي. او دې نه د هغوی غټ غرض دا دی چې کله د عوامو زړونو کې د علماو نفرت پیدا شي، خلک به د علماو نه لرې شي، او کله چې خلک د علماو نه لرې شي نو د الله د دین نه به لرې شي، او بیا به د اغیار لپاره د عوامو ګمراه کول یو اسان کار وګرځي. دغه شان یو بله فتنه هغه د ښځو فتنه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي، ما ترکت بعدي فتنة
بهر نه اول من موتا دا پیغام ورکول غواړم چې موږ له قرآن او حدیث نه ټول څه ولیدل ځکه نبی علیه السلام فرمایي ترکت فیکم امرین تاسو زما دوه شیان پرېښودي لن تضلوا ما تمسکتم بهما تاسو به هرگز نه ګمراه کېږئ کله پورې چې تاسو په هغې باندې خپلې منګولې لګولې وي کتاب الله یو د الله کتاب دی او سنت رسوله او دویم د الله د رسول سنت دی او دا قرآن او حدیث دا موږ د علماء کرامو نه زده کوو دې علماو سره موږ ناسته او صحبت اختیاروو او دغرنګه دې فتنو نه بچ کېدلو لپاره موږ د الله تعالی نه دعاګانې غواړو ځکه نبي علیه السلام فرمایي تخوفوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن خو چېرې په دې پیغام باندې موږ عمل وکړو نو الله به دې فتنو نه موږ ته امان راکوي د اورېدو یو جهان مننه